چې کوم یو سړی خوراک کوي او دی مړیږي نه نو دی به څه کوي او څه به وایي. بعضې کسي خوراک کوي مړیږي نه نو دله څه کول پکار دي او څه ویل ورله پکار دي. باب ما یقوله ویفعلو، دا باب پرې باره کې چې څه به وایي او څه به کوي. من هغه څوک یاکلو چې خوراک کوي ولا یشبو مړیږي نه نو دی به څه چل کوي او څه به وایي. پرې باب کې چې کوم دی نو هغه حدیث دی عن وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، دا حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ روایت تے ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالو، چې صحابه مرګرو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیو عرض کو یا رسول الله، اے دا الله رسوله، انا ناکل ولا نشبع، منګه خوراک کو خو مړی ګنا، خوراک کو مړی ګنا، د دې وجه سوي. قال نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فلعلکم تفترقون، شاید چې تاسو جدا جدا خوراک کوئ، شاید چې تاسو جدا جدا خوراک کوئ. قالو نعم، اغوی آو دسی خدا مونږه جدا جدا خوراک کوو. نو اوس نبی علیه الصلاة والسلام ته طریقه وښوه چې کوم یو سړی نه مړېږي نو دی به څه کوي او څه به وایي. نو قال نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل فاجتمعوا على طعامکم، په خپل خوراک باندې را جمع کیږئ، په جمع سره خوراک کوئ، په شریک سره خوراک کوئ. نو دا کار به کوئ. او بل واذکروا اسم الله، دا الله نوم اخلئ، یبارک لکم فیه، تاسو له په دې کې صحیح برکت ور واچولی شي. نو باره موږ وایي چې دی به څه کوي او څه به وایي. د الله نوم به وایي په ابتدا کې او په جمع سره د خوراک کوي. نو د جمع په خوراک کې په دې کې الله تعالی برکت ور غورځوي. دېک شو ځکه په جماعت باندې د خدای تعالی د قدرت لاسي، نو په دې کې الله تعالی برکت د انسان ته ور واچوي. او په لږ خوراک باندې چې دی نو هغه ډېر کسان دا څه شي دا عذر شي او ماړه شي. په دې وجه یو روایت دی چې الله تعالی په نسبت باندې محبوب ترین خوراک هغه دی، پسندیده خوراک هغه دی چې په دې کې ډېر لاسونه شریک شي. په یو پلیټ کې ډېر لاسونه څومره په جمع، او چې څومره په جمع سره خوراک کېږي نه نو په دې کې خدای پاک برکت ډېر زیات غورځوي. مدرسې ترې خیال نه زمونږ هغه سر نه والا دغه سره پورې په یو دسترخوان څومره طالبان ناسي او ډوډۍ دومره نظره سړي ته نه ښکاري. ټول طالبان هم په خدای پاک ماړه کړي، ځکه چې ټول په شریکه د هغه سر نه والا دې سره پورې جدا جدا طالب پکې نه وي. په یو ټیم باندې په یو قسم ترکاری، یو قسم ډوډۍ، ټول یو شان چې دی نو دا کیني په هغه سره پورې په یو ځای باندې بسم الله کې، په یو ځای باندې بس کړي او په دې کاسه باندې سماسې داسې لاسونه چوتېږي لګي. نو خدای پاک به برکت ور وانه شي. کنې ته داسې د چا میلمانه که عام نو بیا ورته خوراک پوره نه کړي، درې کې الله تعالی برکت ور واچوي. په دې وجه چې څومره هم لاسونه په دې کې ګڼي نو په دې کې خدای پاک برکت هم ډېر زیات ور اچوي. او په لږ خوراک باندې بیا انسان څه کېږي دا مړیږي. بیا محترمو اوریدونکو، زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.